دنیا کې الله پاک زمونږ او ستاسو دپاره چې کوم نعمتونه پیدا کړي دي هغې کې یو نعمت چې دی هغه د مال نعمت دی. چاته الله پاک حلال مال ورکړی دا د ده دپاره د الله د طرف نه یو نعمت دی او د دې نعمت شکر به ادا کوي. کوم انسان چې هغه ته الله پاک حلال مال نه دی ورکړی بلکې د هغه مال حرام دی، دا د الله رب العالمین د طرف نه د ده فقر او رانیول دي. ځکه قرآن مجید کې الله رب العالمین د حلال مال دپاره چې کوم الفاظ بیان کړي دي هغه الفاظ ټول د الله د نعمت دي. الله حلال مال ته خیر ویلی، خیر. سوره بقره کې الله پاک د وصیت حوالې سره فرمایلی دي چې تاسو کې کم سړی چې هغه مرګ ته نږدې شو په ده باندې وصیت فرض دی د مور او پلار دپاره او د خپلو خپلوانو دپاره. دغه آیات کې الله رب العالمین دا فرمایلی چې ان ترکه خیره، که دې سړي خیر پرېښي او د خیر معنی دلته ده مال. الله رب العالمین ورته فضل ویلی خپل. الله فرمایلی دي چې کله تاسو د جمعې مونځ وکئ کوم انسان چې د حلالې ګټې وټې او د حلال کسب د حلال مزدورۍ د دې په طلب کې دا د الله محبوب دی، دا الله ته خوښ دی، نو الله فرمایي بیا اوځئ وګرځئ او وابتغوا من فضل الله، د الله فضل یعنې حلاله ګټه وټه دا بیا ځان له وګورئ او هغه وکړئ. الله پاک ته هغه انسان غوره دی کوم انسان چې د حلالې ګټې وټې او د حلال کسب د حلال مزدورۍ د دې په طلب کې دا د الله محبوب دی، دا الله ته خوښ دی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلې ده چې هغه انسان الله ته خوښ دی کوم انسان چې حلال کسب کوي، حلال کار کوي. او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې دا فرمایل چې ان علی رضی الله عنه روایت سره حدیث دی ان الله تعالی یحب عبده فی طلب الحلال، بېشکه الله پاک د خپل بنده سره محبت کوي هغه بنده کم بنده چې الله یې په حلال ګټه وټه کې وویني چې دی لګیا دی او حلاله ګټه حلاله مزدوري کوي. ځکه الله بیا د ده په دغه مزدورۍ کې برکت واچوي، کې خیر واچوي. د الله رب العالمین د کار د کولو والا انسان خوښ دی. الکاسب حبیب الله حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کسب کوونکی کار کوونکی دا د الله دوست دی او بیکاره انسان چې دی کار نه کوي دا د الله ناخوښه دی او دا د الله د مخلوق هم ناخوښه چې دی کار نه کوي دا خو مړ دی بیا او دا د معاشرې دپاره دا بیکاره انسان چې دی څه کار نه کوي دا د معاشرې دپاره ناسور جوړېږي. دا بې کسبه او بیکاره انسان دی به بیا څه کوي؟ یا به نشې او تماشې کوي، یا به دی بیا غلاګانې کوي، یا به شوکې کوي، او یا به خپل وخت بربادوي په تاشونو او په لډوګانو او په دې شیزونو باندې هغه خپل وخت چې دی او خپل عمر هغه به ضایع کوي په دې باندې.